كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خجي نن به انشاءالله دینه مخکې سبقونه مونږ ویلي په هغې کې ویلي جمله اسمیه کې مونږ تاکید ختم کړی و، جمله اسمیه منفي کړې وه. هغې نه مخکې سبق هم ویلی جمله اسمیه کې هم تاکید پیدا کړی و، بیا د هغې نه پس هم جمله اسمیه منفي کړه. اوس په انشاءالله جمله اسمیه کې سوالیه کو به سوال به پکې کو که نه جي. بیا دا سوال دوه قسمه وي جي. یو سوال داسې وي که نه چې د هغې جواب په او یا نه سره بس ورکړی شي که نه. زه یو کس نه تپوس وکړم سهار جومات ته راغلی وي او وایي او که نه، یا زه ورته وایم چې یاره ته حافظ یې هغه وایي او که نه یي نو هغه وایي نه. بس داسې سوال او یا نه. نو عربی کې او ته نعم وایي او نه ته لا وایي. نو په نعم یا په لا سره جوابي. نو یو قسم سوالونه پکې داسې وي او یو قسم پکې وي چې نه هغه په نعم او په لا نه ختمیږي، هغې کې به پوره جواب ورکړي. ټیک شوه. نو چې کوم په نعم یا په لا سره جواب ورکړی کېږي که نه، نو هغې ته حروف استفهام وایي. حروف استفهام سوال ته وایي. استفهام ٹھیک شو. استفهام سوال ته وایي. اوس دلته کې ګورئ جي جمله اسمیه کو سوالیہ بنانا. جمله اسمیه کو سوالیہ بنانا. ٹھیک شو جی. جمله اسمیه سوالیہ کول. جمله اسمیه سوالیہ کول. نو بیا تاسو ته ما ووایي جي دوه قسمه سوالونه، یو نعم او لا سره او یو چې دی پوره جواب سره. نو هغه نعم او لا سره چې که نه جي د هغې دپاره دوه حروف استعمالیږي او حروف استفهام هغې ته وایي جي. استفهام حروف د حرف جمع ده او دا دوه حروف دي، نو پکار هو حرفان استفهام. او زه هغې حروف استفهام وایي نو بس مونږ به هم ورڅه ومنو. نو هغې کې یو ا دی او دویم حل دی. حل د ا معنم د کیا او د حل معنم د کیا. نو دی به کله ا استعمالی او کله به حل استعمالی. کله به ا استعمالی کله به حل استعمالی. ٹھیک شو جی. لکه مثلا ګورئ هذا قلم دا یو جمله ده. هذا قلم دا یو جمله ده. دا قلم دی. هذا قلم دا قلم دی. زه اوس دې ملګري نه تپوس کوم هذا قلم دا استفهامیت مخکې ولګئ. هذا قلم هذا قلم. ٹھیک شو. دا به جواب راکي نعم یا لا. نعم یا به قلم نه نو بیا به وایي لا. نعم معنی ده جی ها او د لا معنی ده نہیں. ٹھیک شو. پښتو کې داسې وایي آیا دا قلم دی. آیا دا قلم دی. او اردو کې وایي کیا یہ قلم ہے. ٹھیک شو. او داسې هم لیکلی شي جي هل هذا قلم هذا قلم هل هذا قلم. نو دې ته حروف استفهام وایي. دا دوه حروف استفهام دي جي.
یو ا دی او یو حل دی. د دواړو معنا کیا، د ام معنا ده کیا، د حل معنا هم ده کیا. ٹھیک شو. نو ګورئ یو کس نه زه تپوس کوم ازید صالح، ازید صالح، بس بیا په هغه باندې انحصار دی. که زید نیک وي نو دا به وایي چې نیک دی، او نعم، او که نه نیک نه وي دا به وایي لا، بس نعم یا لا. او داسې هم استعمالولی شي، هل زید صالح. ٹھیک شو. کله به هل استعمالیږي او کله به ای استعمالیږي. صحیح دی جی. د هل زید صالح معنی ده کیا زید نیک ہے، او د ازید صالح معنی ده کیا زید نیک ہے. ها هغه یوسف علیه السلام هغه رونه چې کله یوسف علیه السلام سره ملو شو که نه، نو هغه رونه ورته وایي انت یوسف، انت یوسف، انت یوسف. دا ا چې دی که نه دا هغه استفهامیه دی، دا حمزه استفهامیه دی ته وایي. څه ورته وایي؟ حمزه استفهامیه. نو انت یوسف که نه جي، نو هغه ورته یې قاله انا یوسف، نعم انا یوسف. ٹھیک شو. نعم خو هلته نه، قال انا یوسف، انا یوسف، او زه یوسف یم. وهذا اخي، بنیامین ته اشاره وکوئ وهذا اخي، دا زما ورور دی. ٹھیک شو. نو دقه جي انت یوسف. صحیح دی جی. جی انتم، انتم دقه هلته کې وګورئ جی، ماشاءالله. انتم کیا تم، انتم. دا اول چې دی که نه دا استفهامیه دی، استفهامیه دی ته وایي که نه، شارټکټ کې ورته استفهامیه وایي. استفهامیه ورته عربی ژبه کې وایي، او مونږ ورته سوالیه وایو. دا هغه سوالیه حمزه دی، استفهامیه. ٹھیک شو. انتم اشد خلقا، تاسو په پیدایش کې ډېر زیات سخت یې. ٹھیک شو. انتم اشد خلقا ام السماء، ام السماء. ٹھیک شو. او که نه دا او جي دغلته حمزه راغی، استفهامیه دغلته کې راغی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. ٹھیک شو. په دې پوه شو جي. نو هل هم راځي او ام راځي، هل استفهامیه او حمزه استفهامیه، دا دواړه د استفهام دپاره راځي. استفهام سوالیه ته وایي. ټیک شوه. په دې خو پوه شوئ که نه. اوس به مونږ دا حروف استفهام، دا یاد وساتئ ګل. حروف استفهام دوه دي، حروف استفهام دوه دي، حمزه او هل. حروف استفهام څو دي؟ دوه، حمزه او هل. ٹھیک شوه. او دا جمله اسمیه کې راځي، خو جمله اسمیه کې هیڅ تبدیلی نه راولي. ها ګوره، زید صالح، زید مبتدا، صالح خبر. صرف حمزه ته مخکې ولګېدو، نور اعرابي تبدیلی بالکل نه راولي. ها وامرې څنګه چې ما تبدیلی وختي راوسته که نه مخکې سبق کې، او ان تبدیلی راوسته. ان به هغه خپل مبتدا دغه کو نصب ته کو، او هغه دا ما چې دی که نه هغه به هغه خبر منصوب کو، نصب ته به یې واړو. یادم شي. نو دغه شانتې دا حمزه استفهامیه او دا حل، دا هېڅ تبدیلي نه راولي. ها ٹھیک شوه. دا دې ته حروف استفهام وایي. یاد وساتئ دوه قسمه استفهام به تاسو اوس پېژنئ دي. یو ته حروف استفهام وایي، یو ته اسماء استفهام وایي. اسماء استفهام بیل دي، حروف استفهام بیل دي. اسماء استفهامو کې به داسې به راځي چې هغې کې به اکثر د پوره د جمله د مبتدا او د خبر دغه به شي، د جمله اسمیې یو حصه به جوړ شي، یا به مبتدا شي یا به خبر شي، داسې هم پکې جوړېږي. او دا اسماء استفهام چې دي دا هېڅ هم نه، بس دا په شروع کې لګي، صرف هغه خبره سوالیه کوي. ټیک شو جي. اوس دې نه پس انشاءالله زموږ هغه اسماء دي که نه، او د هغې جواب په نعم او په لا باندې نه کېږي جي، هغه به پوره جواب ورکړي جي. صحیح شوه.
بیا په هغې کې لکه مثلا هغه حدیث کې راځي که نه وایي کله چې انسان قبر کې کېښودی شي که نه نو د ده خواله دوه فرشتې راشي ټیک شوه د ده خواله فرشتې راشي او دا راپاسی او ده ته وایي که نه دواړه فرشتې ده ته وایي من ربکه من دا من اوس هغه اسماء استفهامونه دی نو ده نه تپوس کوي من ربکه نو دا که سم اسلام مطابق ژوند تېر کړی دا به دین الاسلامي ٹھیک شوه او بیا به تپوس کوي من نبیوکه نبی دې څوک دی بیا به تپوس کوي ما دینوکه دا ما چې دی دا دلته کې هغه دغه راغی استفهامیه راغی ٹھیک شوه نو ما هغه مخکې سبقونو کې دغه راغلی و نافیه راغلی و ٹھیک شوه او دلته کې به اوس سوالیه راځي نو دا ما یاد کړئ جی یو ما نافیه راغی هغې به خبر منصوب کولو یو دا اوس ما سوالیه راځي او یو به ما په دغه کې راځي په صرفو کې راځي هغه بیا بل وپېژنئ بیا به نور ما هم راځي انشاءالله ٹھیک شو نو ګورئ جی دې کې اوس موږ سره اول نمبر ما موصوله نه هغه هم لا نه ده ویلې که نه ما موصوله خو پاتې ده که نه او که نه او لا پاتې دي ما موصوله نه ما نافیه هم ویلې ده ٹھیک شو او دا ما سوالیه به اوس ووایو ٹھیک شوه نو ګوره یو ما دا دی ما د دې معنی ده کیا د دې معنی هم ده کیا صحیح ده د دې ما معنی هم ده کیا لکه مثلا اوس ما سره یو مذکر سیس طرف ته زه اشاره کوم قلم مذکر دی که نه زه ما هذا نو دلته کې به د ما معنی ده کیا یہ کیا ہے ٹھیک شوه نو ګورئ ما هذا نو ګورئ بعض خلک وایي که نه وي دا ما مبتدا ده او دا هذا خبر دی بعض وایي نه هذا مبتدا ده او ما خبر دی نو ما تاسو دا د جملې یو حصه به جوړېږي یا به مبتدا جوړېږي یا به خبر جوړېږي دا اوس چې کوم دې ته اسماء استفهام وایي ښه دا ورته ولیکئ جي اسماء استفهام هغه حروف استفهام کنه دا اسماء استفهام دي ها د دې جواب په لا او په نا کې نشته دی په نعم او په لا کې نشته دی ټیک شو ما هذا معنی ده یہ کیا ہے نو ته جواب ورته ورته څه چې نعم یا لا زه نه تاسو کوم دا څه دي ته به او نعم دا خو نشو کنه او نو ته به لا نه په دې هونه کیږي کنه ته به هذا قلم هذا قلم هذا مبتدا شو او قلم خبر شو هذا قلم یا ولیک هذا کتاب چې کوم سیز ته اشاره کړې ده ٹھیک شو زه اوس وایم ما هذه چې مؤنث ته اشاره کې د مؤنث والا ما به ما غي ما د مذکر او د مؤنث ټول لپاره راځي د واحد لپاره د تثنیه لپاره د جمع لپاره هم دا یو ما راځي ها ٹھیک شو ما د واحد لپاره ما راځي د دوو لپاره ما راځي د ډیرو لپاره ما راځي د مذکر لپاره ما راځي د مؤنث لپاره ما راځي ٹھیک شو ما اسمک ماشاءالله اسمک معنی رہا تیرا نام او ما معنی رہا کیا تیرا نام کیا ہے ٹھیک شو نو اوس هغه را روان دي انشاءالله نو ګورئ ما هذه دا کلام بوټ خو مؤنث دی که نه نو زه راته وایم چې ما هذه چې مؤنث وي هغې لپاره به مؤنث والا اسم اشاره راخلي او چې مذکر وي هغې لپاره مذکر راغلی ما هذه نو ته به وایې هذه سبورة ٹھیک شو هذه سبورة ٹھیک شو ما هذه سبورة ما هذه مانا نا یہ کیا ہے
نو ته به اوس وګورې چې دا خو د هذه د مؤنث پر راځي نو دا چې کوم چاته اشاره کوي دا خو مؤنث دی نو جواب کې به هم د هذه راوړي او چې دا مؤنث څه نوم یا به ورسره ذکر کړي نو بورډ مؤنث دی ټیک شوه او سبوره ورته وایي نو دا سبورتون ټیک شوه ښه اوس ګورئ جي زه یو کس نه تپوس کومه اخو ما تاسو ته مخکې ویلي وي اسم مضاف او کا مضاف الیه اسمکه ستا نوم اسمکه ستا نوم د دې اسمکه نه مخکې صرف ما ولګوه ما اسمکه ما اسمکه معنی ده تیرا نام کیا ہے ستا نوم څه دی ٹھیک شوه اسمکه ستا نوم او ما معنی ده کیا ہے ٹھیک شوه نو بعض وایي که نه وایي چې یاره د ما چې دی دا مبتدا دی او اسمکه مضاف مضاف الیه ورله خبر شو او بعض وایي نه د اسمکه مضاف مضاف الیه چې دی که نه دا مبتدا شو او دا ما خبر شو ٹھیک شوه نو جملې یو حصه شوه که نه خو ګورئ د دې معنی دی ما اسمکه او ګوره د دې اسمو دا حمزه نه دی دا حمزة الوصل دی نو د دې حمزة الوصل نه مخکې چې حرکت والا حرف راشي که نه نو د دا حمزه دا حرکت صرف ختم شي دا حمزه به لیکل کېږي نو بیا موږ وایو مسموکه مسموکه لکه هغه انګلیش کې وایي که نه وټ از یور نیم نو هغه شارټکټ چې بیا انګریزانو وایي وټز یور نیم خلک وایي چې یار دا اس د وټ سره یې لګولی دی که نه نو دقه شانتې دا هم دی مسموکه اصل کې دی ما اسموکه ٹھیک شوه نو ما اسموکه معنی ده آپ کا نام کیا ہے ستا نوم څه دی نو ته به ورته څه وایې زما نوم اسمی میرا نام اسمی میرا نام اسمی محمود میرا نام محمود ہے یا چې څوک څه لیکي حقه د چا نوم وایي حقه اسمی محمود زما نوم محمود دی اسمی محمود یا یو مؤنث ده ټیک شوه یوه طالبه ده یو ماشومه ده زه هغې نه تپوس کوم مسموکې ستا نوم څه دی ستا نوم څه دی ټیک شوه مسموکې ستا نوم څه دی هغه به وایي اسمی عایشه یا فاطمه یا حفصه ٹھیک شوه اسمی فاطمتو اسمی فاطمتو زما نوم فاطمه دی مسموکې ستا څه نوم دی او ته اسمی فاطمه ٹھیک شوه ښه نو هغه قیامت په ورځ به تپوس هم کوي که نه وایي ما دینوکه دینوکه ستا دین ما دینوکه ستا دین څه دی نو ته به ورته دینی اسلام دینی الاسلامی دینی الاسلام ٹھیک شوه دینی الاسلام زما دین اسلام دی په دې خو پوه شوئ که نه ده ما سوالیه دې ته ما استفهامیه وایي ما استفهامیه ګوره یو ما نافیه دی یو ما استفهامیه دی دا استفهامیه ما نافیه مطلب چې ما یو جمله اسمیه منفي کوي او ما استفهامیه دا چې په جمله اسمیه کې یعنی سوالیه کوي جمله اسمیه سوالیه کوي یو ما موصوله راځي مخکې به را روان ده انشاءالله په دویم حصه کې به وایو او یو ما بله نافیه راځي خو هغه فعل جمله فعلیه منفي کوي ٹھیک شوه څه شی امن بل دی را روان دی جی او دا صرف ما وشو جی دا د ما مثالونه و جی ها هغه بل دغه کې دی سوره طه کې دی هغه الله پاک دغه نه تپوس کوي موسی علیه السلام نه ما تلکه بیمینیکه یا موسی ای موسی ستا په لاس کې څه دي ما تلکه څه دي
دا څه دي اشاره ورته کوه ما تلک وي دغه څه دي بیمینک یا موسی ستا په دې لاس کې موسی څه دي هغه ورته وایي هي عصایه دا یا الله وایي دا کونټۍ ده او بیا پکې لګیا دی هغه د کونټۍ فایدې هم ورته زر زر بیان کړي هي عصایه اتوکأ علیها واحش بها علی غنمي ولي فیها مآرب اخرى او په دې باندې وایي چې زه ډډم لګوم او ګډو چیلو له پې پاڼې هم راڅنډم او دا پې هم کوم دا پې هم کوم دا پې هم کوم دا ټولې فایدې ورته بیان کړې که نه نو هلته کې هم دې تپوس کوي ما تلکه ما سوالیه دی دا تلکه دا تپوس دی کوي ٹھیک شو ها جی دا خو ما سوالیه وشوه په دې پوه شوې که نه جی څه اشکال خو نشته ملګرو پوه شو جی ها اردو کې وایي کون څوک موږ په پښتو کې وایي څوک ٹھیک شوه څوک نو ګورئ مثلا ګورئ من انت ته څوک یې من انت تم کون ہو ٹھیک شوه نو ته ورته ووایه انا طالب زه طالب یم انا طبیب زه ډاکټر یم ٹھیک شوه انا مهندس زه انجینیر یم انا معلم زه ډاکټر یم دغه معلم یم استاد یم انا تلمیذ زه شاګرد یم ٹھیک شوه نو داسې ویلی شي جي نو من انت ته څوک یې هغه به راته جواب ورکړي او مؤنث نه تپوس کې نو هغې نه به ووایي د مذکر دپاره من انت دی که نه هغه به من انتې کي بس انتې ٹھیک شوه هغه به جواب درکوي چې انا طالبتن انا طالبتن ٹھیک شوه نو حدیث کې الفاظو کې راځي که نه جي وایي من معنا ده کون که نه او ربک ستا رب من ربک ستا رب څوک دی ٹھیک شوه من ربک ستا رب څوک دی ته به ورته څه وایې ربي الله زما رب الله دی ٹھیک شوه تو دا خو منو ٹھیک شو د من معنا ده څوک صحیح شو جی صحیح ده د ما معنا ده څه کیا او د من معنا ده څوک ٹھیک شو ها فهمیه اوس راځي کیفه کیفه معنا ده کیسا ٹھیک شو اردو کې وایي کیسا څنګه مونږ وایو پښتو کې وایو څنګه ٹھیک شو نو یو کس نه تپوس کوي کیف انت ته څنګه یې کیف انت ٹھیک شو نو هغه ورته انا بخیر الحمدلله انا بخیر ٹھیک شو یا د داسم تپوس کولی کیف انتم ویلی شي او کیف حالکم ویلی شي کیف حالک حال مضاف ته او کول مضاف الیه دی ستا حال او ستا حال څنګه دی ته څنګه یې بس شارټ کټ داسې ویلی کېږي که نه کیف حالک ستا څه حال دی نو هغې کې هم جواب ولا انا بخیر ویلی شي انشاءالله دې سره به درته مخکې سبقونه چې کله موږ دا سبقونه پوره کړو که نه بیا به داسې یو میاشت نیمه کې هغه تکلم کلاس اخلو
هغه کې به راته بیا دا ډېر اسان شي. ټیک شو. نو کیف عمومي زده شو. اوس اینا اینا معنا ده کहाँ چرته پوهیږ شئ اینا معنا ده چرته. نو اینا په قرآن کې ډېر زیات استعمال دی. ٹھیک شو. نو اینا اینا انت ته چرته یې اینا انت یا اخی. ٹھیک شو. نو هغه به ورته وایي چې یاره انا فی المسجد زه په جومات کې یم. ٹھیک شو. انا فی المدرسه انا فی السوق انا فی البیت انا فی المدرسه فی المسجد انا فی المسجد زه جومات کې یم. ٹھیک شو. ها تپوس کوي این القلم قلم چرته دی وای این القلم قلم چرته دی. نو قلم دا زما خیل اس کې دی تو فی یدک او فی یمینک فی یمینک ملي فی یدک فی یدک ستا لاس کې دی. ها بیا داسې تپوس هم کوي که نه وایي این الساعه ساعه ګړۍ ته وایي. نو ته به ورله جواب ورکې هي علی الجدار په دیوال ده هي علی الجدار. این الساعه ګړۍ چېرته قرآن کې وایي این المفر چېرته به تښتئ. ٹھیک شو. اینما تکونو یدرککم الموت. ٹھیک شو. چرته به لټوئ چرته به تښتئ. متاع یو بل دی متاع. ٹھیک شو. متاع ښه متاع معنا ده کله کب اردو کې وایي کب مونږ وایو کله کله. قرآن کې تاسو لیدي سورې یاسین کې یقولون متى هذا الوعد متى هذا الوعد دا وعده به کله پوره کیږي. متى هذا الوعد متى معنا ده کب کله متى هذا الوعد دا وعده هذا الوعد متى هذا الوعد. ٹھیک شو. ها نو بیا هغې جواب ورکوي قل انما الغیب لله. ٹھیک شو. نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي ورته ووایه انما الغیب لله د غیب علم الله سره دی و انما انا نذیر مبین زه صرف تاسو یارولو لا راغلی یم. ٹھیک شو. او بل یو دی ایانا د متا مانم د کب او د ایانا مانم د کب د دوانو معنا د کب کله ایانا یوم القیامه ایانا یوم القیامه او کنه ایانا معنا د کب او د متا مانم د کب. ایانا یوم القیامه ایانا یوم القیامه قیامت ورځ به کله وي. ایانا یوم القیامه قیامت ورځ به کله وي.
ایان یوم الدین. ٹھیک شو. یو خبره یاد وساتئ جی، دا اسماء استفهام نه دي، دا مبني دي. ها حالت رفع نصب جر دی ټولو کې به دا همدغه یو حالت کې دا بدلیږي نه. رفع نصب جر دی بس مبني دي نه بدلیږي. او صرف یو پکې دی جی، ایون. ایون دا ایون چې دی که نه دا بدلیږي جی. دا ایون معنی ده کون سا، کم یو، کون سا. ایون معنی ده کون سا، او دا بدلیږي خدا به همیشه مضاف راځي. ایون همیشه مضاف راځي، ځان له نشي راتلی. نه 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 معنی هماغه وي جي. نه نه او صرف اعراب ګوره تنوین په مضاف حرام دی. ٹھیک شو، الف لام په حرام دی. نو اصل کې ځان له چې وي که نه نو دا به ایون وي. ایون ایون معنی ده کم یو، کم یو، کون سا. ځان لري کو خو بیا لري کو صحیح دی نه پس دا